او د دواړو جهانو سردار فرمای چې کم کس غسل وکي او کپڑے خیسته واغوندي او عطر ولګي او جمعې ته وختي را روان شي، دا د وخت او پیاده را رواني، کلی خواته محله کې جماعت پیاده را رواني او د مسجد ته را روان دی. د دواړو جهانو سردار فرمایي وی دل رب العالمین په یو قدم دومره اجر ورکوي لکه د یو کال چې د روجي نیولي او د یو کال د شپې د تهجد عبادت کوي. دا چې د جمعې دپاره یو قدم اوچتی. جمعه دومره اهمیت لري په دین اسلام کې. جمعې منځ دومره قیمتي دی، د جمعې منځ دومره قیمتي دی نو چې جمعې دپاره حاضري کوو، چې د وخت حاضري کوو چې نن د آخرت ګټه شروع ده، زه ځان له پکې صبرخه وکم او چې جماعت ته راشي نو لغوه خبرې نه، د خلکو په سټونو اوړېدل نه، بس غلې ناستې وعظ ووري، خطبه ووري او منځ وکړي او د جماعت نه ووځي. بس د دپاره دا جمعه د تیرې جمعې نه واله د اوسه پورې د ټولو ګناهونو کفاره وګرځېدله. ټول ګناهونه یې داسې دا بله د بلې او دا یو قدم چې دی د جمعې د مانځه دپاره اوچتی، الله پې د یو کال د شپې د عبادت ثواب او د یو کال د روجو ثواب ورکوي. دا فضیلت د جمعې دی. جمعه دومره لوی اهمیت لري په دین اسلام کې، نو د جمعې مانځه ته حاضري په وخت باندې کو. بل نقصان سمونږ نه وشي د جمعې په ورځ، ښه به وزګاري، د دکان به یې چوټي وي، د کاروبار به یې چوټي وي، او چې فرض منځ وشي نو د جماعت نه سیده ووځي، سیده سنت پیژنیم نه چې د مانځه پسې وروسته سنت. الله اکبر، سنت نشته دې مټ نه ته ونیسې چې دې پسې سنت نشته، دې پسې امام الانبیا نور مون نو کړی، صرف جمعه یې کړې وه. که تاله دا د جمعه چې د جمعې دا منځ دی دا که الله تلي د میزان ته مخامخ کړي، یوه غټه تله ورته ولګي وی تلي درله او په تله دا پوره ونه خیږي چې فرض یې پوره نه دی کړ، دی به چې سنت یې وګورئ، دی به چې سنت پسې شته نه. نو که دا فرض دی کامل اونخیږي چې داسې غلی د جماعت نه ووځې، سنت پرېږدې، تا دا سوچ کړی دی چې دا فرض مې قبول شو که نه، دا حاضري مې قبوله شوه او که نه. چې کم سړی سنت په اهتمام کوي په دې سره فرض کاملیږي. د دې سړي فرض مکمل دی چې څوک سنت په پابندۍ کوي، او چې څوک سنت نه کوي د ده به فرض نیمګړي وي. او چې کم سړی نوافل کوي نو د سنت پوره دی، پوره چې سنت کوي فرض یې پوره دی، چې نوافل کوي سنت یې پوره دی. نو یې مړه دا خو څه سنت دی، نو سنت دی. الله اکبر، دا خو سنت غیر موکده دی، مړه سنت دی. حدیث مبارک کې راځي وي قیامت کې چې خلق په پولیس رات تیریږي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ولاړي، نو بعضې خلق به تیز تیریږي، بعضو ته به یې کونډي ورچولي تیریږي، به د اوسپنې داسې کونډي به ورته. دا به هغه کسانی چې د چا په منځ کې کمیره ووت، او څوک به داسې په خړپوسو تیریږي، او نبی علیه السلام به وي ولاړي، د امتیانو ته به ګوري نو چې دا حال ویني، نبی علیه السلام به ډېر بې ارامه شي چې یا رب سلم، یا رب سلم، خدایا دا خو زما امت تیریږي، یا رب سلم. دا په خړپوسو چې روان دی دا زما امت دی، چې ورته وایي چې او دا ستا هغه امتي دی د جمعې سنت پی نه کول او فرض یې نیمګړي راووتل، ځکه داسې روان